محترم مسلمانانو ورونو خویندو بېګاله د جمعې شپه ده او دا وظیفه څوک د جمعې په شپه وکړي یا د جمعې په ورځ باندې وکړي د دې انسان په زړه باندې څه حاجت وي الله پاک یې پوره کوي. تقریبا الله پاک د انسان سل حاجتونه سل مشکلات دا پوره کوي. دومره پاورفل او دومره بهترینه وظیفه ده. تاسو په ژوند کې یو ځل افلای کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسایل ختم وکړي. الله پاک به ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي. کو چېرته محترمو ستاسو حاجات د نوکرۍ وي د ټینشن وي یا دغه رنګې چاته پریشاني وي انشاءالله العزیز تمام حاجات به الله پاک ستاسو پوره کوي. که مال او دولت هم پکار دی کاروبار هم پکار دی رزق هم پکار دی چې سم ستاسو پکار دی یا د کوم څیز نه تاسو نجات بیا مومئ او تاسو دا وایئ چې څیز نه ما د نجات میلاو شي دا څیز مې نه دی خوښ انشاءالله الله پاک په امید سره الله پاک په توفیق سره به ستاسو دغه ناخوښه کارونه به الله پاک ختم کړي او ستاسو د خوښې کارونه به الله پاک دا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو د الله پاک نه دعا ده چې الله پاک زموږ او تاسو تمام حاجات دا پوره کړي. الله پاک زموږ او تاسو مخلوق ته حواله کوي نو زموږ او تاسو تمام مشکلات د الله پاک ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول مخلوق ته حواله کوي نو. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ ویډیو ده نن چې کومه زموږ وظیفه ده د جمعې د شپې حوالې سره ده او نن د زیارت ورځ ده. نو د زیارت په مازدیګر باندې او د جمعې مازدیګر باندې موږ ختم کوو هغې کې تمام کلي ته تمام علاقې ته او څونه کتونکي د وظایف کې دنیا دي تمامو کتونکو ته پکې دعا کوو. نو براه کرم خپله مسله دا په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله العزیز دعا به کېږي خصوصي او څومره د سورت رحمان ختم به کوو د سورت یاسین ختم د سورت مزمل ختم بعض وخت کې چې کله هلکه ډېر وي نو بیا به کې د پوره قرآن ختم وشي. نو کوشش کول پکار ده چې ستاسو څومره مسایل دي کمنټ کې ولیکئ انشاءالله العزیز تاسو ته به مازدیګر خصوصي او تفصیلي دعا دا کولی شي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د چا څومره حاجات دي هغه حاجاتو دپاره دعا وکړله انشاءالله تمام حاجات به الله پاک پوره کوي. څومره مشکلات دي د هغوی دپاره د وظیفه وشوله دغه مشکلات به الله پاک ختموي. صرف یو ځل تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز په یقین سره وکړئ مکمل اطمینان سره مکمل توجه سره او بیا د الله پاک په ذات باندې یقین ساتئ انشاءالله العزیز چې څومره زموږ وظیفه کې اخلاص و څومره پکې توجه سوا وه دومره به زموږ دې وظیفه کې جانې محترم کوشش وکړئ وظیفه ډېره زیاته د کمال ده. محترم مسلمانانو که څوک دا وظیفه د کاروبار دپاره کوي نو کولی شي دا وظیفه که د رشتې دپاره کوي کولی شي دا وظیفه که د رزق دپاره کوي نو بلکل یې کولی شي. څومره مشکلات دي کاروبار نه چلېږي دیاړي نه میلاویږي پیسې نه رسي دغه رنګ خرچه نه رسي انشاءالله العزیز الله پاک په ذات باندې یقین وکئ توجه وکئ انشاءالله چې کله تاسو دا وظیفه کوئ نو مکمل خاموشي وي هغه ځای کې شور نه وي ټي وي کتل پکې نه وي موبایل کتل پکې نه وي او خوا کتل پکې نه وي بس صرف ته ستا وظیفه او ستا خدای انشاءالله العزیز دا وظایف به رنګ محترم راوړي. ها دا الله پاک انسان ګوري بعض وخت پوره دنیا لګیا دی الله پاک پلان کې عمل تباہ کوي الله پاک دا عمل تباہ کوي الله پاک دا کوي او هغه عمل ګډ تباہ کیږي. نو که تاسو ګورئ موږ په اخلاص باندې کار نه کوو هلته لاړ شو کعبې ته هلته موږ دعاګانې وکړو یا الله پاک پلان کې عمل تباہ کوي بیا واپس وروسته وځو او د هغه ملک څیزونه بیا موږ والو بیا موږ د هغه خورو هغه څیزونه موږ استعمالوم. نو که تاسو ګورئ زموږ د قوم نظره کې چلیږي دلته کې به د یو ملک خلاف بهل کا مار چوکي الله پاک د عمل تباہ کې دغوی را شدا سو کې موږ لګیا یو دغې څیزونه ما استعمالوئ او بیا چې کله مارچ ختم شي او دغه رنګې پروګرام ختم شي هغې نه بعد بیا هغې
مل چې څومره سیزونه دي هغه استعمالوي، که هغه اوبه وي، که هغه بوتل وي، که هغه بل څه که هغه بل څه. نو موږ داسې ناشناونه کار شروع کړی دی. یا که مطلب دا شو که موږ ذکر کوو نو ورسره ټي وي ګورو، که موږ وظیفه کوو نو ورسره خبرې کوو. که تاسو ګورئ اکثره غټې غټې تصویرې خلکو را پیدا کړي، لګي ذکر کوي ورسره ګپ هم لګوي، ذکر هم کوي، موبایل هم ګوري. داسې چېرته کار کوي یار؟ صرف خالصه مکمل توجه سره، مکمل اطمینان سره. محترمو کتونکو، کوشش وکړئ چې وظیفه مکمل اعتماد سره د الله پاک په ذات باندې یقین وکړئ او وظیفه وکړئ. وظیفه وکړئ بیا تماشه کوئ الله پاک څه کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به هغه څه کوي چې کوم ستاسو په پیور کې وي، ستاسو په امداد کې وي، ستاسو د ژوند مطابق وي، څنګه تاسو غواړئ هغه شانتې وي. وظیفه محترمو داسې ده چې کله د جمعې ورځ شي یا کله د جمعې شپه شي، نو د ماسوتن د مانځه نه بعد یا د ماښام د مانځه نه بعد 2 رکعاته صلات حاجت مونځ به وکړئ. مونځ دې وکړو، بیا به د هغې نه بعد تاسو سل پیرې درود ابراهیم ووایئ. بیا به د هغې نه بعد 500 پیرې دا کلمات ووایئ: لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، صرف 500 پیرې. ورپسې به 100 پیرې وافوض امری الی الله، وافوض امری الی الله. بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې درود ابراهیمي یا کوم درود تعالی درځي هغه ووایه، او بیا د هغې نه بعد دعا وکړه. دعا وکړه، خو داسې دعا وکړه چې خپل مشکل په الله پاک باندې حل کړي. داسې دعا وکړه چې خپل حاجت په الله پاک باندې پوره کړي، په ژړا سره، په زارۍ سره. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو حاجات پوره کړي، مشکلات به ختم کړي. الله پاک نه دعا دی، الله پاک څومره کتونکي دي، څومره اورېدونکي دي، څومره کسان ذکر سره محبت ساتي، الله پاک د هغوی تمام حاجات پوره کړه او تمام مشکلات له ختم کړه. الله پاک دې زموږ ستاسو امداد وکړي، الله پاک دې زموږ ستاسو حامی او ناصر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.